بسم الله الرحمن الرحیم. جی بعض کسانو د نبض باره کې پوښتنې کولې او د نبض باره کې چې ما سوره ویډیوګانې وکتلې کسانو هغه مې وکتلې په هغه کې خو حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمت الله علیه شپږ نبضونه بیان کړي دي. اوس په دا شپږ نبضونو کې هم ډېر خلکو وسوسې پکې هغه سوي دي په سوچونو کې سره پاتې دي. څوک یو څه وایي څوک بل قسم لاس نیسي څوک یو قسم هغه کوي چې ویې ګورې لکه د هر سړي خپل اختلاف وي. بیا موږ یو ملګری وایي لکه دا ویډیو چې به تاسو لکه په دې باندې څه لکه هغه وکړئ خبرې وکړئ چې صحیح طریقه د نبض معلومه شي. نبض معلومولو او کتلو دا طریقه ده چې ټولو نه اوله څه شرایط دي نبض دغه حالت مثال یو سړی په نشه کې د دغه نبض باندې ګورې غوسه کې د دغه نبض باندې ګورې خوب نه راجیګ سي ستنې لګولي ډرپونه ځان ته لګولي ستړی په منډه راسي او داسې لکه اچانک راسي کینی داسې هغه کولی. نبض کتلو طریقه دا ده داسې به سړی ونیسي دا لاس په دې 90 ډګري کې داسې صحیح سو او لاس ټولو نه اوله د ګدلو چې ده که نه دا طریقه ده دا به دلته ورسره ولګی دا دلته چې ولګېد که نه ته ټولو نه اوله به د سړي دا ګورې چې دا لاس دلته ورسره ټچ کړې که نه دې څه مقصد ده. ځینې کسان معلومېږي خو داسې نبض ګوري داسې خو دا طریقه لکه صحیح نه وي لکه دوی دپاره به صحیح وي خو موږ داسې نه کوو. مثال دلته خالي لاس داسې ټچ کړې که نه دا لاس نه ټچ کېږي دلته چې تا لاس ټچ کړې که نه پیلې نه اوله تا د لاس لمس کړ کتلو دپاره چې د دا جسم ګرم ده سوړ ده بربره ده څه شی ده دلته د لاس ټچ که لکه د دوست لاس ګرم ده چې لاس ګرم ده دا بودي علامت ده لاس سوړ یخي اعصابي علامت ده او لاس بربوري سختي پوستکی سختي دا جایز چې خشکي دا عضلاتي علامت ده. نو پهله ټچ کولو سره تا ته دا پته ولګېږي چې دا کوي. بل نبض ځینې کسان دلته معلومېږي دلته چیرې لاس کې دي څوک دلته بالکل د جړ کې لاس کې دي صحیح ځای لکه د ګوتو نو ته معلومېږي ټولو نه اوله دا ګوتې بالکل برابر ساتي او بل دا یې نه دلته یو هډوکی ده دا لاس چې داسې کېږي دا ګوره د ده دا دی دلته دغه جوړېږي دا دوم قاطر دلته یو هډوکی دلته دا یو هډوکی دلته د قاب د لاس دا دومه غنده دا دومه لکیره چې چیرې راځي دا ګوره یو لکیر دومه لکیره دلته د هغه هډوکی ده دې هډوکي سره بالکل 1 انچ په فاصله کې ځینې خلک بیا داسې ږدي بالکل او ځینې بیا بالکل داسې پاس ږدي دا لکه ما خپله په ویډیوګانو کې وکتل خلک مو صحیح طریقه ده چې پهله د لاس دلته ټچ کړ د ټچ سره به یې ته معلوم کړي چې یاره دا لاس سوړ ده ګرم ده یخ ده بربوره ده څه شی ده بیا به دا لاس دلته نارمل کېدی بالکل د هډوکي سره به 1 انچ په فاصله کې کېد بالکل به داسې نرم کېدی چې نرم دې کېښود اوس د یوې ګوتې نه که چیرې یوې نیمې پورې وایي او چوړه یې لږه او لږ سپیډ پکې دا اعصابي ده. که د 1 نه 2 نیمې پورې وایي دا 2 نمبر نبض ده او دا 1 نه که چیرې 3 پورې یا 3.5 پورې وایي دا 3 نمبر نبض ده. او چې 4 دقیقه نه دا بیا شدید لکه 3 شدید شي دا پهله نه 1 نه 3 پورې شو اوس 3 نمبر 4 به بیا څنګه کوي مثال ته یو سړي باندې نارمل لاس کېښوده دا اوس تا ته پته ونه لګېله خالي ده یو ګوته وایي ته به یې لږ دباو کړې داسې نارمل دباو به یې کړې نارمل دې دباو کړو اوس دې وکړه نارمل لکه نارمل زور مې ورکړ. اوس که چیرې د 1 نه د 4 پورې دا ګوتې وایي دا 4 نمبر نبض ده که چیرې د 2 نیمې پورې وایي دا 5 ده او که چیرې دا دواړه وایي دا 6 نمبر نبض صحیح سو 4 او لکه شپږ نبضونه پوره پهله کې داسې نارمل څه دي کېښود 1 نه 4 پورې 1 نه 1 نیمه پورې پهله 1 نه 1 نیمه پورې پهله 1 نه 2 نیمه پورې 2 او 1 نه 3 پورې او 3.5 4 پورې لکه دا عضلاتي هغه کې راځي. دویم سټیج به دباولو کې ده ما اوس وکتل ځینې کسان وایي چې 1 وایي دا یوه ده چې 2 وایي هغه 2 ده چې 3 وایي هغه 3 ده چې 4 چې 4 نمبر نبض 4 نمبر خو اوس یې هغه بیا نارمل لکه ګهرایي هغه کوي او 6 نمبر نبض بیا لږ ډوبي بالکل لکه ډوبالی هغه کوي. ښه په دې کې بیا د 1 او په 4 کې لکه خلک پہچان نشي کولی 1 او 4 کې پہچان څنګه نشي کولی مثال اوس دلته اوس ما په ده باندې لاس کېښود دا اوس د ده دا یوه ګوته وایي اوس عام سړی دا سوچ کوي چې یاره دا خو یو ګوته وایي لکه دا خو 1 نمبر ده 1 نه ده داسې ته اوس داسې نور دباو کې لکه اوس د داسې ده دا اوس د 4 نمبر نبض د فولو
پاس خو خالي یو وي خو دباولو سره 4 راغی اوس مثال ما دلته دا نبض وکړه کنه 4 دلته دا مې دباو کو دا لیک سات مې هغه 4 مې هغه اوس دا 4 اوس ما دا ګوتې استا استا د سیډي لکه به وکړي اوس کوم ځای پورې وایي دا اوس په نبض د بغور سره هغه کې لکه ګورې به چې رفتار سوره ده چوړایي سوره ده هغه سوره ده بیا په لکه 1 او 5 کې دلته سره 1 او 4 کې خلق خطا شو مثال سے دباوي کې دبا بیا چاري بعض وخت دسی کنه چې یو ګوتا وای چې لګي دباو کې بیا 2 وای یا 4 وای نو دی 1 او 4 کې دا فرق ده کنه چې 1 به همیشه 1 وای مثال دلته چې دباو کې کنه نارملی ونی سیم 1 به وای چې دباو کې 1 به وای مثال دلته د دباو کو بیا ودې ګوتې تراوځي یا ودې ګوتې تراوځي دا دباو کې بیا ودې تراوځي دا دباو د 1 نمبر نبض کله دوکیږي نه 1 نمبر نبض کله دوکیږي نه لکه پریشر نه زور نه لیکن 4 سے دا 4 اوس ګوره ما په دې باندې دلته کې خود دا یو وای لیکن څه دباو مې ک دا اوس بالکل سلور په پریشر سره وای دا 4 نمبر نبض دا 1 او 4 کې خبره په 2 نه لګه 1 او 2 کې په دې کې یو نبض موږ ته استاد بل بیانې مثال 1 نمبر نبض دا کنه مثال دباو کو دا د 1 نه پورې وای 1.5 پورې خو مضبوطی وای لکه چوړای پږي یو نبض بیا په دې کې بلی چې انسان باندې لکه مستقل زیات 2 نمبر مزاج کې هغه پاتې د جسم کې یورو کې سیټ او هغه زیات بڑاو سي بیا د نبض د څه ګوته پکې دی کنه دا د یو ګوته خالي لګ د اشاره کې د څه معمولی نیمایي هغه بالکل نیمایي اشاره کوي دلته بالکل معمولی اشاره ور کوي لکه سړی دا سوچ کې زیاري کوي دا خو 1 نمبر دا لیکن هغه 2 نمبر نبض دی صحیح زو نبض خالی په لاس هغه باندې فیصله نه کوي خالی د لاس هغه باندې به ته د مریض فیصله نه کوي د مریض سترګو ته به ګورې مریض چهرې ته به ګورې که چېرې د مریض سترګو کې سره لکیري دا عضلاتي ده که مثال د مریض په د سپین هغه کې زیړوالی دا غدي ده او که د مریض د سترګو کې د سپین هغه ده هغه ده اعصابي ده داسې به د چهرې رنګ ته به ګورې لمس ته به ګورې د لاس د رګونه چې دي اوس دا ګوره مریض لاس چې دیونګه د مریض لاس ته به ګورې که چیرې اوس دته ګوره د 4 نمبر هغه د نری رګې ده رګې نری ده بالکل او اوبره و برابر هغه کې ده که مثال د یو سړي د رګونه بالکل ډوبي دا اعصابي چې بالکل راوتي لکه د ګوره د رګونه ځینې راوتي دا بیا چې بالکل راوتي پاسي هغه به عضلاتي او چې بالکل نرمي لکه د دغه نه ډېر ډوبي او نه ډېر بار راوتي دا غدي دې ته به هم ګورې بقایا علاماتو باندې به هم فیصله کوي خالي نبض کتلو سره مرض معلومول یا خالي علاماتو سره یا خالي د ژبې رنګ سره ښه ژبه پکې رسوه په یو ټایم کې د مریض د غونډ شان ته ګورې ژبې رنګ به ګورې سترګې رنګ به ګورې چهرې رنګ به ګورې لاس د لمس به ګورې نبض به چیک کوي او علامات به چیک کوي او کرورو به چیک کوي بیا به ته په یو سړي باندې لکه فیصله کوي کروري رنګ به چیک کوي چې دا کې ښه دواړه لاسونه به چیک کوي دواړه بعض اوقات داسې چې په یو کې یو لاس وایي او په دې بل کې بل لکه لاس وایي هغه کوي دې باندې بعض کسان لکه نور نبضونه بیانوي لکه لمبا او چوړه لکه ډېر دغو عجیبه لکه طریقې هغه دي نو مزاج معلومولو لپاره اینی ټایم به ته څه شان کې چهرې ټول نور به سړي چهرې ته ګورې چې چهره زیړه ده سره ده توروالی ده پکې که چیرې سړي چهره بالکل تکه سپینه غوندي معمولي سپینوالی سوروالی پکې اعصابي ده چهره کې لږ توروالی ده عضلاتي ده چهرې کې سوروالی او سپینوالی ده غدي ده پهله دې دا وکړل سترګو ته به د سړي وګورې سترګو کې به دا علامات وکړې لاس لمس ټچ کولو سره دا دلته ټچ کېږي نو بعض کسان داسې ګوري هغه ته به ټچ کېږي نه دلته چې د لاس څنګه ټچ کېږي دلته تا ته اندازه ولې سره لاس وایي ګرم ده 4 نمبر ده لاس سوړ ده 1 نمبر ده لاس سے بربره ده ډبل ده سے خارش کوي ته شخ ولاړ دي دا عضلاتي ده د ژبه به سړي باندې چیک کړي چې ژبه سپینه ده زیړه ده سره ده کرورې ته پوس به ته وکړي بیا به د مزاج دنه پوښتنو کې چې تا ته څه تکلیفونه دي څه هغه دي بیا به دا غونډ شان ته خپل دماغو کې کېدې بیا به ته په دې باندې فیصله کوې چې دا کم مزاج سړی ده څه هغه یې ده دا 15 شان مطلب آلریډي نوٹ کې بل دا چې دې پسې د هر مثال تصدیق وکړو دا غونډ شان تا چیک کړه غونډ شان دې چیک کړو تا ته پته ولګېله چې مثال د اعصابي ده عضلاتي ده غدي ده څه شی ده بیا هغه نه بعد څه علامات دي په انسان کې
بعض وخت سړي خپل علامات دي د نبضونو سوزشونه دي هغه دي انشاءالله هغه بل ورځ تفصیلي خبره په دې باندې کوو. صحیح شو. السلام علیکم.